السلام علیکم. امید لرم چې ته به ښه یې او د صحت په روغه جامه کې به یې. جانې دا د ډالر انډیکس منتلی چارټ دی. صحیح شوله؟ اکثر ته ګورې خو دا ته مسینګ کوې لږ ونې که نه. صحیح شوله؟ زه غواړم چې ته په خپل چارټ کې پریویس ډیټا لږ سټډي کړي چې حالات ایز ا هول څه روان دي. دغه ټایم فریم نه چې کله هم ته سټارټ واخلې که نه او لوور ټایم فريمز پسې روان شي نو تا ته آیډیاز ایگزیکټلی کلیر شي. صحیح شوله جاني؟ ځکه ته په یو میشن باندې لګیا یې او ستا ټارګټ مطلب بیا بالکل آسان شي جان، بیا پکې دونه څه پاتې نه وي. صحیح شوله؟ په دې حالاتو کې که ته وګورې نو تا ته به اندازه ولګي چې ښکارېږي خو داسې چې ډالر انډیکس اوورال بلیش دی. غالباً د 2008 نه پریسته ډالر انډیکس بولیش روان دی. 2008 نه پریسته صحیح دی جاني؟ په دې منځ کې ریټریسمنټس هم کېږي. ریټریسمنټ کله د یو کال دپاره ریټریسمنټ وشي، لکه 17 نه واخله 18 پورې ډالر انډیکس بیارش، دغه شان 21 نه واخله 22 پورې ډالر انډیکس بیارش، 23 نه واخله 24 پورې ډالر انډیکس بیارش، منځ کې د 14 نه واخله 15 پورې ډالر انډیکس بولیش، د 11 نه واخله 12 پورې ډالر انډیکس بولیش، د بیا دغه شان 13 واخله تر 14 او دغه شان د 14 مارچ اپریل پورې ډالر انډیکس کنسولیډیشن. یعنی ایز ا هول چې ته په غټ ټایم فریم کله هم دا سیز ګوري نو تا ته ډېر څه آیډیاز کېږي که نه جاني؟ نو زه هم غواړم چې د نن نه پس کم از کم په میاشت کې یو ځل منتلی چارټ ته سټډي کوي، ځکه ستا منتلی بیاس هم کلیر پکار دی. منتلی بیاس تله ډېر زیات لاس راکوي ستا په ویکلی بیاس کلیر کولو کې، او دغه شانې د هغې سره سره ستا په ډیلی بیاس کلیر کولو کې بیا ویکلی بیاس هیلپ راکوي. نو چې کله هم نوی منت سټارټ شي کوشش وکړه، کوشش نن 28 تاریخ دی، صحیح دی جاني؟ 28 تاریخ فروری 2025 تقریبا مارچ به اوس سټارټ شي. صحیح شوله جاني؟ خو د هغې نه مخکې زه دا خبره تا ته کول غواړم. نن 28 تاریخ دی. How is this possible? Because دا تا ته ویکلی ټایم فریم شو کوي. رائٹ دیر 28/2/2025 فروری د 28 ورځو وي که نه جاني؟ 28 تاریخ پورې. نن 23 فروری نننۍ چې کوم ورځ ده 23 فروری 2025 کېدای شي سایټ ته پکې راشي 23 فروری 2023 2:34 د شپې ټایم دی. صحیح شوله جاني؟ روژه را روانه ده غالبا په د دې منت په لاست کې، دا منت چې کله ختمیږي نو روژه به سټارټ شي که نه جان؟ انیویز په دې چارټ کې که ته لږ غور و فکر وکړې نو تا ته اندازه داسې کېږي چې دا مونږ سره ایز ا هول مارکیټ د دې علاقو نه بعد یعنی د 2002 نه واخله دغه شانې د 2008 پورې مارکیټ بیرش ایز ا هول بیرش، بیا د هغې نه بعد مارکیټ بولش سایډ ته سټارټ اغستی دی. د 2008 نه بعد رایټ ناو دا 2025 دی، موږ په 2025 کې لګیا یو. صحیح شوله جان؟ نو تا ته ما یو خبره کړې وه د کلاس کې مې هم کړې وه او دا خبره بار بار هم کومه چې د آی سی ټي ټول کنسپټس په هر ټایم فریم باندې کار کوي او خپل خپل ذمہواری ادا کوي. که یو فیر ویلیو ګیپ چرته په ویکلی ټایم فریم کې راشي نو هغه شانې کار کوي لکه څنګه چې په 1 منټ کې راغلی وي. تا ته کله نه کله بیا لږ ونې مسټیکس پکې د ښکاره شي یا څه مسله د ښکاره شي، هغه صرف دې د وجې نه چې تا ته اندازه نه لګي د بعضو خبرو، ځکه ته صرف یو سایډ د چارټ ټچ کوي که نه جاني؟ په دې انډسټري کې بلا خلق ټریډینګ کوي، ډېر خلق ټریډینګ کوي لګیا دي. ستا لیول لږ ونې یونیک پکار دی، د نورو نه لږ ونې سایډ ته پکاري ته. صحیح شوله جان؟
اوورال کې د شي ته ښکاریږي چې دا خو ما سره س مارکیټ میکر بای ماډل دی، یعنی دا تاسو راغی سیل ساید اف دی کرف او دا دی راغی بای ساید اف دی کرف. صحیح شول جانی؟ او تا ته به د دې خبرې هم اندازې چې کله مونږ بای ساید اف دی کرف ته کینو نو زمونږ ټارګیټ د دې نه ابو وي، بای ساید لیکوډیټي کنه جان. بای ساید لیکوډیټي صحیح ده جی. اوس دا بای ساید لیکوډیټي دا څه د ورځو خبره نه ده، دا منتلی چارت دی. دا یو کینډل چې کوم جوړیږي دا په یو منت کې یو کینډل جوړیږي. صحیح شول جانی؟ ټیک ده جی. دا ما ځان سره مارک کو او لاک مې که د فیوچر دپاره. صحیح ده؟ ځکه په میاشت کې به کوشش کوو چې یو انالیسس پکې د منتلی لحاظ سره هم کوو که نه جان. که ته لږ وګورې مارکیټ اپ ساید ته تللی دی، اگین ډاون ساید، اپ ساید اگین ډاون ساید، تھرڈ اٹیمپ فیلیر سوینګ یې کریټ کړی دی. دیټس ا فیلیر سوینګ. صحیح ده جانی؟ که لږ ماضي ته لاړ شي او لږ وګورې نو تا ته به اندازه ولګي چې حالات خو څه بل شانې هم ماته شو کېږي لایک دس. د دې سوینګ لږ اندازه ولګوه، ویک ټو ویک زه ګورم چې څه حالات دي، مارکیټ چرته راغلی دی او په کوم بنیاد باندې. دا چې کوم شو کېږي 1 فروری 1985 او دغه شانې تر 1988 پورې مارکیټ بیئرش از ا هول. اگین کنسالیډیشن په غټ ټایم فریم باندې کنسالیډیشن ښکارېږي که نه جانې. مارکیټ لږ ریټریسمنټ کړی دی. دا لږ ریټریسمنټ چې کوم دلته ښکاري د 1995 نه واخله غالبا تر 2002 پورې مارکیټ از ا هول بولیش شوی و. څه دپاره چې راغلی دی ډاون ساید ته وچ از یور ډسکاونټ او د ډسکاونټ نه مارکیټ پریمیم ته ځي، د پریمیم نه بعد بیا ډسکاونټ، ډسکاونټ نه بیا پریمیم، پریمیم نه بیا ډسکاونټ. او دغه د پریمیم او د ډسکاونټ خبره تا ته ما په سټارټ کې هم ویلو چې دې نه به ته چرته هم نه خلاصېږي. دا به تله په کار راځي په هر پی ډي ایرې کې دننه ودن ا پی ډي ایرې. که پرایس مومنټ وکي بیا به هم ته د پریمیم او د ډسکاونټ کنسپټ یوز کوي. صحیح دی جاني؟ فار ایگزامپل ته دا ځای لږ زوم کړي، دس از ا فیر ویلیو ګیپ. که دا فیر ویلیو ګیپ ته ځان ته لږ زوم کړي like this. دا فیر ویلیو ګیپ ترته شو کېږي نه جاني. مونږ په فیر ویلیو ګیپ کې څه خبره کړې وه چې مونږ به د فیر ویلیو ګیپ 50% غواړو. اوس په فیر ویلیو ګیپ کې د 50% یعنی کنسیکوینټ انکروچمنټ د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې as a whole داسې وګولمه دې ځای پورې راځي. په دې کې دننه within this د دې د سیټینګ عموما داسې وي د کنسیکوینټ انکروچمنټ دپاره. سکرین شاټ وغیره اخلي. اوس په دې ټایم کې زه د پرایسز د ځان لرې کوم چې ما ته لږ چارټ صفا شي، صرف ویلیوز د کنسیکوینټ انکروچمنټ دپاره 0 0.25 0.5 یعنی 50%، 0.75 yani third quarter, and this is the fourth quarter of this fair value gap. Was دا fair value gap ما په دې ځای سره ځکه وانغستم چې we have a volume imbalance او دا خبره مونږ کړې وه چې کله هم یو volume imbalance راشي نو مونږ به fair value gap د دې ځای سره ناخلو، مونږ به بیا دا پکې راولو. دا خبره ما کړې وه تاته جان. صحیح شوله؟ نو within this fair value gap دا upside چې کوم area ده this is your پریمیم او د ډاون ساید چې کوم ده ډسکاونټ. مونږ دا خبره هم کړې وه چې مونږ د فیر ویلیو ګیپ د 50% نه بلو کلوزینګ نه غواړو،
دا ما صرف دې د پاره کړی و چې د 50% نه بلو کلوزینګ وشي، یعنی په ډیسکاونټ کې کلوزینګ وشي، نو بیا لګ هاي پروبابیلیټي کنډیشنز نه خبره بهر شي. مونږ هاي پروبابیلیټي کنډیشنز پسې ګرځو کنه جان. صحیح شوله؟ ټیک ده. دا پکې منځ کې صرف خبر راغله چې 50% یعنی پریمیم اینڈ ډسکاونټ دغه شان دلته وګوره. This is your what? Fair value gap? No. Order block. This is a whole is your order block. Monthly order block. Market again راغلی ډاون سایډ ته. منثلی order block ولی څه د وجې نه order block دی؟ بیکاز د دې کینډل نه above closing شوی دی like this. This is also your order block. If you remember, مونږ داسې بحث کړو as a whole ځان ته یو رینج ډرا کا، که دیزې نه دیزې پورې وګوري مارکیټ راغلی دی ډسکاونټ ته، بیا دغه شانې که زه as a whole واخلم نو ما ته به په دې ثابت سوینګز کې یعنی میجرلی د دې علاقې نه واخله تر دې علاقې پورې as a whole ما ته پریمیم او ډسکاونټ معلوم شو. بیا موږ دا خبره هم کړې وه چې کم پی ډي اریز د 50% نه بلو معلومیږي، موږ سره په چارټ کې ښکاریږي، هغه موږ سره بولیش پی ډي اریز وي، یعنی په ډسکاونټ کې زموږ سره بولیش پی ډي اریز ملاویږي، او په پریمیم علاقه کې یعنی د 50% نه ابو دا موږ سره دلته چې کم پی ډي اریز ملاویږي these are bearish پی ډي اریز. په دې موږ خبرې کړې وي. صحیح شوله جاني؟ ته ریسپیکټ ملاو شوی دی. یس مارکیټ اگین اپ سایډ تللی، بیا ډاون سایډ راغلی، د دې نه بلو کلوزینګ مارکیټ کړی، چې د دې نه کله بلو کلوزینګ وشي اٹ بیکمز یور بریکر. یس اٹ بیکمز یور بریکر بلاک. بریکر بلاک مارکیٹ اگین retrace to what? To this fair value gap aligning with the breaker block. اوس د دې فیر ویلیو ګیپ ته مو وګوره، مارکیټ چرته لی دی؟ پریمیم within this fair value gap a premium area. صحیح شوله جان؟ ښه دا خو منځ کې پکې خبره راغله چې ته په هر ځای کې پریمیم او ډسکاونټ کتلی شي، او کتل هم پکار هم دي چې as a whole ستا ډایرکشن کلیر کیږي. صحیح شوله؟ ښه اوس که تی کرنټ سچویشنز کې ته وګورې نو تا ته as a whole داسې ښکارېږي چې دا موږ سره مارکیټ ډاون سایډ روان دی. زه دا نور لرې کوم او دا یس یو پرېږدم صرف بای سایډ لیکویډیټي، ځکه دا ما لاک کړی دی که نه. په دې سپیسیفک کیسز کې لږ وګوره سیل سایډ آف دی کرف اینډ بای سایډ آف دی کرف، چې کله هم مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی، کله هم مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی، لږ ګوره ریټریسمنټس ګوره، او دغه شانې کنډیشنز ټول ګوره را ګوره چې څه حالات دي. fair value gap and that's your order block. Right, this one. دا کینډل ورکوټ دی، دا یو نه اخلي، دا یو اخلي، اټس اوکې. that's your order block. صحیح شوله جان؟ مارکیټ اگین order block نه above تللی دی، اگین a little bit consolidation expansion یې کړی دی. buy side liquidity pool دا هم liquidity pool دی، دا هم liquidity pool دی، دا هم liquidity pool دی که نه جی؟ مارکیټ اپ سایډ ته تللی دی. retrace back to the inefficiencies. ډاون سایډ دی ویکس نه ماته اندازه ولګېدله چې this is going to be probably your redelivered rebalance PDA. نو ډاون سایډ ته چې کوم  fair value gap ښکارېږي الټیمیټلی هغه ستا 50% نه 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 50% نه
ब्रेक अवे गैप जूड़ شي هغه تر په ستلو ضرورت نشته په ستلو ضرورت نشته باي سايد ډیلیوري بیا سیل سايد ډیلیوري اگین باي سايد ډیلیوري بیلنسینګ جان کدا ویکس کم ښکاریږي کدا چرته په لوور ټایم فریم کې وګوري دا به از ا هول بیلنس وي دیز ویکس کم چې اورلیپ کیږي خو بیا هم دا یو والیوم امبیلنس دی صحیح ده جی از ا هول مارکیټ اپ ساइड था final and ultimate target draw on liquidity buy side په دې سپیسیفیک کیس کې دی علاقه جاتو کې کتل وګوري نو ته به اندازه ولګي چې مالا غټ ټایم فریم چارټس ولي کتل پکار دي په کوم بنیاد باندې صحیح ده جی ها اوس لږ سترګې کولاوي کا او ګوره مارکیټ اگین اپ ساइड تا بیا ډاون ساइड ته راغلی دی دیټس ا فیر ویلیو گیپ د فیر ویلیو گیپ په علاقه کې تا د څه شی ملاو شوی دی اډر بلاک ځکه د دین چې کله هم نیکسٹ کینډل اباف کلوزینګ وکي دی کینډل نه دی کړي د اډر بلاک نه دی دی کینډل کړي دی اټ بیکمز یور اډر بلاک او ویل اټ اډر بلاک او د درو وړه کنزیکټیو کینډل ځکه نخلمه چې منثلی ټایم فریم دی دیټس دی اډر بلاک صرف اډر بلاک باندې ستا فوکس فی الحال مطلب اندازو بیا هم لګي صحیح ده جی مارکیټ اډر بلاک ته راغلی دی دیټس راوند اباؤٹ 50% نه ډاون سایډ ته هم راغلی دی صحیح ده جان خو په لوور ټایم فریمز کې به تا ته بلا خبرې ښکارېږي دلته دا یو فیر ویلیو ګیپ ښکارېږي که نه دیټس ا فیر ویلیو ګیپ مارکیټ د دې نه بلو کلوزینګ کړی دی it becomes your inversion او چې کله مارکیټ د دې نه above closing کړی دی it become your ریپر اگین هغه فیر ویلیو ګیپ والا کار وي شروع صحیح ده جان دلته فیر ویلیو ګیپ دی کنه یس مارکیټ اپ ساइड تا د دې کینډلز نه above closing it becomes again your order block د starter block دوباره شو صحیح ده جان مارکیټ اگین ټارګټ کړی څه شی دی باي stops buy side liquidity relative equal highs market all the way upward صحیح دی په دې درمیان کې دا لګ راواخله اوس لګ ویک ټو ویک رائټ ناو په کم ځای کې مونږه پریمیم که ډسکاونټ د ایکولیبریم علاقې سره کته وګوري د ډیر زیات ټایم ایستلی دی او دا خبره مونږ کلیر کټ کړې وه چې مارکیټ په پریمیم کې او په ډسکاونټ کې ډیر کم ټایم د پاره ایساریږي د زیات دورانیه د ایکولیبریم په علاقه جاتو کې یعنی نه ډیر ګران وي او نه ډیر ارزان وي درمیانه چې کوم نرخونه وي هغه د ایکولیبریم علاقې سره وي صحیح ده جانی اوکے مارکیټ کنسالیډیشن کو کنسالیډیشن ډاون ساइड ته سپایکس وغیرہ والی دي په هوا کې هونه ده تلګا نه جانی that's your fair value gap صحیح ده جی مارکیټ ته اگین اپ ساइड ته تللی دی from a fair value gap to a fair value gap again that's a fair value gap like this it's a fair value gap صحیح ده جانی
اوس که ته په داسې انګل باندې ګوري چې مارکیټ پریویسلی ایکسټرنل رینج لیکویډیټي سوینګ لو دا واغستله او د هغې نه بعد مارکیټ اپ سایډ ته تللی و انټرنل رینج لیکویډیټي ته او نیکسټ ته دا ایکسټرنل رینج لیکویډیټي اخلي ټیک شو کنډیشنز باندې ډیپینډ کوي ستا د نیکسټ کینډلز په کلوزینګ باندې ډیپینډ کوي ډېرې خبرې پکې نورې هم شته صحیح ده جاني دا به زه ځان ته لږ واضحه کم په لاینز باندې چې ماته صرف اندازه لګي that's a weekly fair value gap bullish FVG but monthly sorry weekly ما وي monthly fair value gap صحیح ده جی اوس دی کنډیشنز لراشه دی حالات له اورال کته دی کې څومره هم دننه ګرځي ډېر خوند به درته راکوي په هر څه باندې وپوهېږي دا فیر ویلیو ګیپ چې کوم منتلی دی دا که لږ زه کلون د دې واخلم او ډاون سایډ ته هم ولګوم لایک دس منتلی فیر ویلیو ګیپ صحیح ده او اپ سایډ ته مارکیټ تللی دا د اډر بلاک اخلي اټس اوکے اډر بلاک یې واخله اډر بلاک دی که نه اډر بلاک اخلي که فیر ویلیو ګیپ اخلي تا ته ما یو خبره کړې وه چې ته په ډېرو سیزونو کې کله نا کله ته فوکس کوي چې زه کم باندې کاروي ډېره وکړم یا فیر ویلیو ګیپ واخلم یا اډر بلاک واخلم یا بریکر واخلم یا څه میټیګیشن واخلم دا په تا باندې ډیپینډ ده صحیح شوله او چې کله د چارټ ته کښېنې تا به د دې خبرې کلیر کټ اندازه ولګي چې حالات خو اکچولی داسې دي چې کله هم موږ سره په فیر ویلیو ګیپ باندې ستا فوکس شي نو تا ته داسې ښکارېږي چې هر څه فیر ویلیو ګیپ باندې چلیږي چې کله ستا په اډر بلاک باندې ډېر فوکس وي نو تا ته ښکارېږي چې هر څه د اډر بلاک انډر کې دي چې کله ستا په بریکر باندې کار شروع وي نو هر څه د بریکر هغه ټیک ښکارېږي صحیح ده جان دا چې کوم کینډل شو کېږي دا once upon a time that's the order block once upon a time چې کله د دې نه below closing وشو it becomes your order block او چې کله د دې نه above closing وشي it becomes your دا whole lick چې کوم دی that's your breaker lick ځکه مارکیټ د previous low نه below تللی دی that's a breaker نو breaker دپاره next fair value gap that's my point of view that's a monthly fair value gap یا د لاندې به راواخلو او اسې تنګول به نه کوو که نه جانې یعنې fair value gap aligning with the what breaker block which is your unicorn for the buy side یعنی نیکسٹ مارکیټ چې ډاون سایډ راځي نو ستا سترګې دې علاقې ته پکار دي 105 104 اشاریه something like that 600 دې علاقې پورې صحیح ده مارکیټ ریسنټلی بای سایډ لیکویډیټي اغستې ده بای سټاپس لکه ریټریسمنټ خو پکار دی که نه که چېرته ته ایم ایم ایکس ایم کنټینیو کوي او اپ سایډ ته ځي خپل بای سایډ لیکویډیټي پسې دا به غوستا فرضي صحیح شوله اوس که داسې حالات کېږي یعنې ډالر زورورېږي د چې کوم ویلیوز ګین کوي 108 109 110 112 وغیره وغیره د دې خبرې خو کلیر کټ مطلب دا دی چې ډالر سټرانګ کېږي ایز کمپیر ټو ادر کنټریز اف دی ورلډ یورپ استرالیا کینیډا جاپان چاینا انډیا د دې ملکونو په مقابله کې ډېر زورورېږي دا چې کوم انډیکس درته ښکارېږي که نه جانې دا 113 114 115 دا کمپیریزن دی اصل کې د نورو ملکونو په مقابله کې کمپیر کول دي د ډالر
او چې کله هم دا د 100 نه ښکته وي نو دا کمزوري وي، چې د 100 نه اباو وي دا زورور وي. ټرمپ څه خبره کوي؟ میک امریکا ګریټ اگین. دغه د خبرو نم د واضح کیږي که چېرته ټرمپ خپل ټینور کنټینیو کول غواړي او لګیا وي لکه څنګه چې هغه دا بحث کوي ایلن ماسک پکې راواچو ډوج دغه شانې نور هم هغه ډېری خبرې کوي. نو هغه ټولو خبرو چې د نشور راو باشي نو تا ته به د دې خبرې اندازه لګي بیا چې this breaker aligning with the monthly fair value gap دا موږ سره یو کروشل لیول کې تللی شي. رائټ دیس ون. نو په منتلی کې ته د بیریش اپورچونټیز د پاره کې ناستلی شي. یس تا ټیک واورېده صحیح ده جاني. چونکې ځکه اوس لوور ټایم فریم ته کوزیږم نو ما نه به دا سیز لږ ګډوډېږي ځکه چې اخوا دیخوا به ځي. دې د وجې نه زه دا ټول په داسې فارم کې لیکم چې فیر ویلیو ګیپ او هغه هم بولیش فیر ویلیو ګیپ which is your monthly time frame والا. دا به په ټاپ باندې او په رائټ باندې په دې ځای کې دې به لرې کو دې به لرې کو. صحیح جاني. دا به اوس ټول په دې علاقو باندې ولګو چې کومونه مونږ لرې کړل. دا د هغه یو فیر ویلیو ګیپ منتلی فیر ویلیو ګیپ دا د هغه بل فیر ویلیو ګیپ دا د هغه د دوی والا دا فیر ویلیو ګیپ دا چې کوم ښکاریږي that's a bearish one not bullish one. صحیح ده جاني. ځکه چې دې ډاون سایډ ته جوړ شوی دی دا کار دا دی چې مارکیټ ډاون سایډ ته بوزي. ایونچولی چې کله مارکیټ دی علاقه جات تراشي 105.4 نو بیا څه پاسیبিলিټی ده الاینینګ وذ دیٹ بریکر منتلی بریکر دا هاي ده او دای هاي ده this one around about 106.517 او دای لو ده. که ایگزیکټلی وګورو نو ښه خبره وي ځکه چې په چارټ کې اکثر زده چارټ ویلیوز لایک دیس سوري د استعمالوم خاله لږ وروستو د دې کینډل چې کوم هاي ده 106.517 په دې کې ښکارېږي هاي اوپن لو اینڈ کلوز. د دې کینډل چې کوم هاي ده 106.517 او چې کوم اوپن دی یا لو ته وګوري 103.880 دلته. صحیح ده جی. نو زه د بریکر د پاره دا لږ یوز کول غواړم خو چونکې فیر ویلیو ګیپ لاندې دی نو اوس دا بریکر زه که د دې ثابت علاقه واخلم ثابت رینج واخلم بیا به ښه په لږ وخت بعد کې به د ده زه 50% واخلم بیا نو هغه به د ټولو نه ښه 50%. ته ټینشن مه کوه دا به صرف یو لاین کو ځان ته. bullish breaker او هغه ما منتلی والا. صحیح ده جی. دا رائټینګ چې کوم دی بلکې درمیان ته به کوم چې د نور سره ټچ کیږي نه. صحیح ده جی. that's a breaker consequent encroachment of the breaker. دا مې ولې واغستم ځکه زه دې علاقې سره الاین کول غواړم
چې next possibility ما سره به دي سي راشي like down side again up side ته اوس که next week کې یا next month کې د دې نه below closing وشي it will become your inversion دا کینډل بستا اډر بلاک جوړ شي yes صحیح ده بیا کلوز د پاره کې ني ځکه اوورال ام ام ایکس ام دی بای سایډ لیکویډیټي ما غستل غواړي د کنسالیډیشن او سیل سایډ لیکویډیټي ما غستل غواړي کنه جی زمون خو چې کله کینډل کریټ شي کلوز شي الله ور سره کار دی درې دا ویلیوز چې کوم دي دا لګ میټاو ما چې صحیح ده جی ټیک شو ها ویکلی منثلی چې کوم ټایم فریم دی د ډالر انډیکس زه غواړم چې لګ ډاون سایډ ته نور راشم او کم علاقې پورې غواړم بیا بای سایډ لیکویډیټي او بعد کې ټارګټ کو په دې هفته کې تقریبا یو هفته پاتې په دې میاشت ختمېدو کې فروری ختمېدو کې مارچ اپریل کې زه غواړم چې ډالر انډیکس اگین دا هایز واخلي دا خبر ځان سره لګ نوټس کې واخله زه غواړم چې په مارچ اپریل کې دا هایز واخلي 110 والا د دې کینډل هاي چرته ده 110.176 دا زه ولې غواړم بیکاز اف سیزنل ټنډنسیز مارچ اپریل کې میجارټي اف د ټایمز ډالر انډیکس مونږ سره یو هاي جوړي صحیح ده نو که په مارچ کې دی ډاون سایډ ته لګونی راشي سپایک ورکې دی علاقه جاتو ته صحیح ده او بیا د غینه اپ سایډ روان شي بهترین خبره وي صحیح ده جی ویکلی ټایم فریم لګ ګورم دیټس ا ویکلی ټایم فریم صحیح ده جی په ویکلی ټایم فریم باندې کته وګوري هغه منثلی فیر ویلیو ګیپ دا زلپانه ترور کم ځای کې ولګو او دا د هغې دیزي سره صحیح ده جی دا ویک د دې چې کله هم ته کنسیکوینټ انکروچمنټ وګوري 50% of this week نو تا ته بیا هم اندازه ولګي چې what's going on مالا شپېلې نه راځي جاني ویک ریجکشن بلاک ویک کې ډېرې خبرې میسنګ دي د ټایم سره کېږي بعضې خبرو ته زما ایمرجنسي کې موډ نه کېږي صحیح شوله جاني د دې ویک 50% پورې د پریویس کینډل دا کینډل نه د دې نه پریویس چې کوم ویک دی د هغې 50% دیټس اټ کنسیکوینټ انکروچمنټ هغه ځای پورې مارکیټ راغلی دی او بیا لږ ډاون سایډ ته روان دی اوس صحیح ده که نه جاني اوس که دې لیګ کې ته وګوري رایټ دس ون نو تا ته بیا هم اندازه ولګي چې زمونږ 50% چرته دی مونږ یو چرته او حالات څه دي نو د دې 50% د دې ثابت پرایس کوم علاقې سره الاین کیږي بریکر بلاک منثلی فیر ویلیو ګیپ منثلی صحیح شوله لږ ونې زوړ کتاب ته خپل زو کنسیکوینټ انکروچمنټ ویکس دا علاقه 50% یعنی دا کتاب هم دا خبره کوي چې یار دوست لا په ویکلی ټایم فریم باندې هم سیل سیټ تراتل پکار دي صحیح شوله دا خو جنرال خبره شوله په پی ډی اره کتاب کې وګوره چې هغه کتاب څه خبره کوي in terms of PDRA matrix that's your order block yes it is order block weekly order block صحیح ده
مارکیټ بیا د هغې نه بعد ډاون سایډ ته راغلی د ډاون سایډ راتلو کې what is this bullish fair value gap bullish fair value gap market again upside tha but eventually it fails now this is your weekly inversion زه دا سیز نشم ډرا کولی لږ ونې ګندګي راته جوړوي لاینز به لږ په بل انګل سره صفایي سره ډرا کوم weekly inversion صحیح ده جی دینه below close market again upside ته که دا هم زه په دې حاجي صاحب سره ډرا کما نو ډېر وخت دپاره به پروت وي او تا ته په دې هیلپ میلاویږي ځکه چې مور پراببلی دا به زه میټاوم نه and this is your inversion یا دا fair value gap دی نو دې کې ولیکه IFEG monthly IFEG او د دې IFEG کار څه دی مارکیټ ډاون سایډ ته بوتلل یعنې د fair value gap کار خو چې مارکیټ اپ سایډ ته اگین بوزي 50% پورې راغی او پسې کې لاړو اپ سایډ ته اډر بلاک it means order flow is going to be bearish until and unless دی علاقو پوری کم از کم صحیح ده جی ټیک شو یعنی ستا د خبرې مطلب دا شو چې ستا نیکسټ ټارګیټ دا کېدللی شي د منتلی فیر ویلیو ګیپ سټارټینګ علاقې چې کوم کې بله سوینګ لو هم راځي یا سوینګ لو ده که نه ایکسټرنل رینج لیکویډیټي راغله د ویکلی ټایم فریم د منتلی ټایم فریم انټرنل رینج لیکویډیټي راغله فیر ویلیو ګیپ د ویکلی ټایم فریم ایکسټرنل رینج لیکویډیټي سوینګ لو د منتلی ټایم فریم انټرنل رینج لیکویډیټي کنه جانی صحیح شوله په دې ټایم فریم باندې this is weekly time frame external range liquidity a swing low صحیح ده جی اوکې که دا ټول کنډیشنز په ډیلی ټایم فریم باندې وګورم ځانې اوس ته وګوره که نه زه ویکلی ټایم فریم ته راکوشم دوه درې خبرې مې وکړلې مازغه مې خراب نه کړل ځکه زما د هغه زماني خبرو سره فی الحال کار نشته زما دې کینډل سره کار دی ماله د نیکسټ ویک یو کینډل پکار دی صحیح شوله ځان لیونی کوم اوورال که نه جان ون ډے اوس په دې پته ولګي چې وټس going on here که شعر خو ګیرې صحیح ده جی accumulation یا original consolidation accumulation upside تا distribution upside ته چا distribution کړی دی سم سټیکس اکثر ګورم صحیح ده جان دې علاقې باندې که ته لږ فوکس وکړي which was your weekly inversion نو په ډیلی کې هم دلته څه دکه چکه شته جان واو نو اگین ستا اولنی ټارګیټ دا و مخکې ورځې موږ دې منې یو ما غالبا پکچر سینډ کړی و مارکیټ په دې ځای کې و او موږ انټرسټډ وو په څه کې سیل سایډ دې علاقه کې د دې علاقه جاتو نه رائټ دس ون دله هولډینګ پکار دی دله هولډینګ پکارو دیټس بیلنس اپ سایډ د دونه غټ سپایک ولې دی په دې 3 تاریخ باندې
न्यूज़ कम न्यूज़ दा बता था उस पता ही बिया अल्लाह गोरी दा गोरी तक सर फॉरेक्स फैक्ट्री की गर्ज करना जानी खा मार्केट बियरिश विद रिस्पेक्ट बियरिश पीडियरिस द रिस्पेक्ट मिलावी गया कल हम बियरिश पीडियरिस द रिस्पेक्ट मिलावी द खबर इसका मतलब शो चीस्ता ऑर्डर फ्लो बियरिश था सही है जानी द जलक मिटावो मां او دا به د دې سره سره بلکې که دا واخلم دا به ډېر ښه وي یا به داسې چل وکړو د دې 50% به واخلو د فیر ویلیو ګیپ دی مارکیټ یو ځل ریسپیکټ ورکړی دی اگین یې بریک کړی دی which is now your daily inversion daily inversion सही जी इट्स द 50% मार्केट अगेन तले दे دا هم فیر ویلیو ګیپ دی او دا هم فیر ویلیو ګیپ وو خو یو ځل مارکیټ راغلی او ریسپیکټ یې ورکړی دی د وجې نه this is not balance price range but inversion صحیح دی جی next possibility په daily time frame باندې ستا کېدلی شي write this one دا علاقې صحیح دی جی دا خبرې ګرانې دي که اسانې دي مارکیټ چې کله هم ډاون سایډ ته را روان شي it becomes your دا فیلیر سوینګ دی دا هم فیلیر سوینګ دی دا هم فیلیر سوینګ دی سمجھ رہے हो نو ټارګټ ستا دا یو کېدلی شي اوورال په بل انګل سره که وګورې چې لږ ونې اسان شي درته this is your buy side of the curve buy side of the curve and this is going to be your sell side of the curve it's going to be sell side of the curve सही जानी ठिक شو خجی اوس که زه دا خبرې وګورم په دې ټایم فریم باندې دا لږ واضح او کوس کنه جاني ځکه چې تا د سکرین شاټ هم را لګل غواړي کېدای شي ته ویډیو ونه ګورې ستا خو یو مسله نه ده صحیح ده جی स्क्रीन शॉट तो लेना पड़ेगा जान د ځان سره هم سیف ساتم کرنا پڑتا ہے جان خپل انالیسس به ګوري جرنلینګ به خپل کوي ځکه زوم انسان یم زوم یو لرنینګ والا کس یم زوم لرنینګ کوم جان زه خپل د میسټیکس نه زده کړه کوم صحیح شول جی ها اوس که یورو یو اس ډي وګوري د دې د سیم خبرې اپوزیټ سایډ باندې اپلای کړي د پاره د جی بی پی وګوري دا ټولې خبرې په اپوزیټ انګل کې د اغه د پاره اپلای کا پاتې شو څوک ګولډ صحیح ده جانی gold 1 month لا نه کلوز شوی جان internal range liquidity
टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट कई यार दोस्त मंथ ला क्लोज न दे सही शुला बट दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक दैट्स योर ऑर्डर ब्लॉक कस पॉसिबल रिट्रेसमेंट्स वगैरह से सिनेरियोस जुड़े पर लाइक लोअर टाइम फ्रेम्स की आफ्टर द डाउन साइड रातलो द वजिना बिया पॉसिबिलिटी था बट राइट दिस वन कदी एरिया द गोरी उत्तर के देश हैरान शी 3000 लाका दा साइकोलॉजिकल लेवल ले जानी लग अखवाती को खुद राजीज कचे बस लगट वर्दा कर जान सही शुला बया दागी सरा सरा पदी मंथली टाइम फ्रेम की दोनों घट सनख करेगी कना दैट्स योर ऑर्डर ब्लॉक दा फेयर वैल्यू गैप ला कंप्लीट शवे न दे अला ब कंप्लीट कीगी چې دا یار دوست کلوز شي بیا به د فیر ویلیو ګیپ کاروي ګورو صحیح ده ها 1 ویک باندې ګورم 1 ویک باندې کته لګ وګوري نو هغه خبري بیا دي هغه فیر ار بلاک صرف لګونی ښکته راغی مارکیټ د دین اباف کلوزینګ کړي دی دای ویلټ کړي دی او بیا راغلی دی انټری د پاره دی علاقه ته اگین بولش صحیح شو لجانی د دې ویک دا کینډل چې دی نیو ویک اوپننګ گیپس صحیح ده از ا هول کینډل بولش تللی دی د پریویس ویک هاي د اغست ده وس نوې ویک شروع کیږي نو د نوې ویک لپاره دا د راغله پریویس ویک هاي او دا د راغې پریویس ویک لو ټیک ده لګ دننه وګوره بیا چې نور څه حالات کېدلی شي possibly it may become your redelivered rebalance area هغه د لپاره موږ یو کنډیشن ویلو کنډیشن څه چې مارکیټ څو پورې ایکسټرنل رینج لیکویډیټي نه اغستی نو د هغه واپسې کې فیر لګیپ ته ناراضي یعنی د پخپلو کې بیلانسینګ کوي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کم ده شته نشتی نو مارکیټ کې چې ایکسټرنل رینج لیکویډیټي نشتی د بل ولی روان دی بیا کریټ کوي هر ځای کې شته everywhere there is liquidity د شپې نه وخت سیګریټ په سړی سر ګرځوي خدا د سر ګرځیدل بیخي جدا کیف وي چې کرن خان غږیږي او درته جانان یادوي باڑ میں جائے یعنی فوکس په دې شي پکار دی پیسو باندې فوکس پکار دی صحیح شوله ستا خپل کار سره مینه محبت پکار دی پته چې کوم څیز ګوري که نه جاني دا د ټریلیونز خبرې دي میلیونز بلیونز ټریلیونز صحیح ده جان فوکس پکار دی په دې ګول باندې په هولز باندې نه صحیح ده که نه جان this is your daily time frame now previous week high previous week low monday 17 18 19 20 21
if and then कचरता मूंग सरा मंडे लो ऑफ द वीक क्रिएट की लो ऑफ द वीक अडरफ्लो बुलिशवी او मार्केट मूंग सरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाखली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी او मंडे बांधे दे लो ऑफ द वीक क्रिएट की मोर प्रोबेबली په लंडन सेशन की لندن سیشن کې خبره ده چې د لو اف د ویک کریټ کی صحیح ده او ته د جمعې په ورځ باندې وګوري چې مارکیټ خدا کاروي کړي د پریویس چې کوم ایکسټرنل رینج لیکویډیټي هغه اغستې ده یا سه انټرنل رینج لیکویډیټي تر راغلي ده نو کم از کم لیک ډیر ریټریسمنت پکار دی د ثابت هفته د جمعې په ورځ باندې دغه ثابت هفته د جمعې په ورځ باندې غالبا دی علاقې ته retracement کړي دي around about 50% retracement around about exactly 15 د جاني 40 پر راځي کته وګوري around about 50% به راځي صحیح شولا هغه ته به موږ وایو TGIF thanks God it's Friday صحیح دی جی عموما په منډه باندې چونکه نیوز نه وی چې کله هم انسټیټیوشنل ارفلو ستابلیش وي نو مارکیټ دی اپ سایډ ته ځي په لندن کې د لو کریټ کی منډه باندې ونی ټیوزډے باندې را کار وشي په ټیوزډے باندې موست اف د ټایم دا کار کیږي په ډیلی ټایم فریم کې کله شي ته ګوري به ورته پته لګي ډیلی پروفایلز اینڈ ویکلی پروفایلز صحیح ده کنه جانی بعضی ویکس به وی کنسالیډیشن کوي مارکیټ هغه ویکس کی بعضی ورځو کې به کنسالیډیشن سره مخې ته راځي بعضی میاشتو کې د هفتې په سپیسیفیک ورځو کې په سپیسیفیک هفته کې کوارټرز بلا اپروچز دي کنه جانی صحیح شولا رائٹ ناو مارکیټ دی فیر ویلیو گیپ تراغلیو that's a fair value gap daily fair value gap and that is your previous week high now buy and buy again and again until and unless چې مارکیټ ډاون سایډ ته سترونګ کنفرمیشن نه کړي مونږ بلیش سایډ د پر ناسي بای سایډ د پر ناسي سو پوری چې مارکیټ ډاون سایډ ته ښه کنفرمیشنز نه را کړي صحیح ده جانی په غټ ټایم فریم خبره کومه په لوړ ټایم فریم کې ته د اپورچونټیز ملاويږي هغه ست خپل مرزي ده صحیح ده نو دا ستا فیر ویلیو ګیپ دی صحیح ده جی that's your fair value gap it's the previous week high no internal range liquidity external range liquidity market recently the comes in روان دی internal range liquidity to external range liquidity صحیح ده جانی اوس په دې کنډیشنز کې ستا فوکس په لوور ټایم فریمز باندې هم پکار دی په دې ټایم فریمز کې کچرته تا ته اډر فلو کلیر کیږي نه نو ته ورکوټ ټایم فریم ته تللی شي اوس به ته کهانی کلیر شي زه ګولډ نه ټریډ کوم جان زه ګولډ نه ټریډ کوم صحیح شولا ته ګولډ ټریډ کوي ستا مرضي ده زه بل څیز ټریډ کوم نزداک اوورال وګوري مارکیټ هایز اخلي او لوز پرېږدي چانس ولا ورکوي که نه جاني دا کینډل ستاسې شی دی د چې کله هم کلوزینګ کړی دی د دې کینډلز نه بیلو
بدی کینډل لو وګوره چرته ده که سپیسیفیکلی ته اوپننګ وګورې نو ډیره بخي اوپن 2934.175 2934 او د دې 2951 یعنی د دې کلوزینګ اپ ډاون سایډ ډیر شوی دی که د دې 2934 غټ دی که 2951 غټ دی د دې کلوزینګ لګ وګوره سوري 2933 باندې فوکس وکړه دا 2934 دی او دا 2933.95 ډاون سایډ ته کلوز شوی دی جان د دې کینډلز نه د 3 چې کوم کنزیکټیو کینډلز ښکارېږي د دې مې اوپن واغسته ځکه دا اپ سایډ ته دي اپ کلوز کینډل او دا ډاون کلوز کینډل دي نو د اپ کلوز ما اوپننګ واغسته ځکه د دې نه چې بلو مال کلوزینګ به راکوي نو دا اډر بلاک جوړیږي اډر بلاک د دې کلوزینګ ډاون سایډ ته شوی دی چینج ان دی سټیټ اف ډیلیوري ریسنټلی بای سایډ لیکویډیټي اغستې او د سی کینډلز راغلل بیا خو ټیک ټیک نه جان مارکیټ اگین اپ سایډ ته تللی دی د دې اډر بلاک ثابت د 3 کینډلز چې دا مې واغستل ډاون سایډ ټو this fair value gap fair value gap دیکھنا چرته دی یار دا دغه 50% راوند اباوت که 50% نو دا بل څه شو جاني صحیح ده جی په دې خبر باندې لږ ډېر پوه شولې امید لرم ته پوهیږي آل رائټ نزداق ګورو اوس ان کیو ایچ 2025 مارچ کنټریکټس په دې ټایم فریمز باندې لږ وګوره buy side liquidity what's this fair value gap balanced price range the dina above closing شوی دی minute shani it is playing its role خپل کردار ادا کوي so this is your balanced price range daily صحیح جانی صحیح ده جانی that's a fair value gap fair value gap down side تا sell side تا چې کوم liquidity pending دا ځکه ورال دا نزدک چې کوم دی د previous دسمبر نه تقریبا فروری سٹارټ تا ورال د کنسالیډیشن کې دی او بیا ډېر غټ اپورچونټیز ملويږي په دې کې دننه that's gonna be your sell side liquidity sell side liquidity and this is your buy side liquidity صحیح ده جی لږ په دې کې دننه ګرځو ما ټریډ چې کوم اغستې او په پریویس ورځ کې ما د فرست پریزنټډ فیر ویلیو ګیپ نه هم ټریډ پلی کړی و افټر 9:30 خو د هغې نه مخکې زه انټر شوی وم ریکارډینګ ما تا سره نو شیر کړی
صحیح دی جان 1 منټ ټایم فریم باندې که زه ډایرکټ لاړ شم او هغه ایریاز درته وښیم نو ته پته ولګي چې اډر فلو څنګه وه او حالات زموږ سره روان وو. نو بجकर 30 منٹ په دې ځای کې زما خیال دا و چې مارکیټ کېدای شي بای سایډ لیکویډیټي واخلي ځکه بای سایډ لیکویډیټي نږدې وه دا تقریبا چې کوم دی 22,245 22,450 باندې آل ټایمز هاي کله نه کله ته کنفیوز کیږي چې په 55 کې آل ټایمز هاي اغستې ده او په نور چې کوم بروکرز وغیرہ ډیټا پرووایډ کوي هغوی آل ټایم هایز اغستې دي او دلته نه دی اغستې. دس ون از ریل ون ریل ډیټا دی پرووایډ کوي سی ایم ای ایمینی نزدک 100 فیوچرز مارچ کنټریکټ 2025 ریل ډیټا دا ده. صحیح ده کنه جانی که ته هغه سکرین شاټ وګوري نو تا ته به اندازه کیږي چې مارکیټ کله په دې علاقه کې لګ ډاون سایډ ته کلوزینګ راکړه نو ما مارک کړی و اول دا علاقه ځکه چې دا څه شی و فیر ویلیو ګیپ چې کله د دې نه بلو کلوزینګ وشو بلو نو دا څه شی شو جاني بیا انورجن not balance price range balance price range دا نه دی که ته غواړې ځکه کار دواړه سیم کوي صحیح شوله بیا هم ټیک دی سره پاره د دې نه بلو کلوزینګ د دې نه چې کله هم بلو کلوزینګ وشو دا کینډل چې کوم ښکارېدو د دې یار دوست نه څه شی جوړ شو بریکر بلاک becomes your breaker غالبا ما دا علاقه مارک کړی وای شي بریکر بلاک ځکه اډر بلاک نه بلو کلوزینګ وشو بیریش بولش اډر بلاک نه بلو کلوزینګ بیریش اډر بلاک سوري بیریش بریکر بلاک بیا ما ځان ته سپیسیفیکلی مارک کړو ماینر سیل سایډ لیکویډیټي ځکه چې اډر فلو بیریش شو لکه نه چې کله بولش پی ډی ریز ته ریسپیکټ ملاویږي اډر فلو از بولش چې کله بیریش پی ډی ریز ته ریسپیکټ ملاویږي اډر فلو از بیریش crystal clear minor sell side liquidity صحیح ده جانی اگین مارکیٹ اپ سائڈ ته لاړو بریکر بلاک دا پرایس سوینګ چې کم ښکاریږي دا پرایس سوینګ this is your mitigation block bearish mitigation دیکھ نا جانی او جی بالکل دی مارکیٹ دی علاقې ته ټیپ وکړ د زوړ بریکر میټیګیشن که ماینر سیل سایډ لیکویډیټي اغستې وه د هغې نه بعد ریسپیکټ ډاون سایډ ته شو چې کم ټایم ډاون سایډ ته شو نو په دې ایریا کې پریویس کمنټري به سره شیر کوم په هغې کې ورته واوري چې کله هم دې ته ریسپیکټ میلاو شو دا فیر ویلیو ګیپ کریټ شو نو مې زه اوس کنفرم جنتي سیلینګ سایډ دپاره کېنمه په دې کې سیګنلز نه پرووایډ کېږي جانې سره څه چانس نه لګي صحیح شوله ځکه سیکنډ بعد فیصله بدلیدلی شي زما بای سایډ ته ناست اکثر داسې نیوز ټایم کې زه چارټ ته ګورم عموما زه 5 منټ مخکې د نیوز په ټایم کې چارټ ته کېنم وګورم چې څه حالت دي اکثر په 6:29 او 30 سیکنډ پاتې په نیوز راتلو کې کله نه کله 15 سیکنډ پاتې آیډیا بدل شي یو سایډ ته ناسم بل سایډ ته شم
ځکه کینډل مومنت کوي، کینډل د یو ځای نه ځي بل ځای ته ریسپیکټ لږ ډېر شو کوي، نو آیډیاز به خو چینج کېږي ستا جانې، ته خو سټیګننټ نشي پاتې کېدلی آل دی ټایمز. صحیح شوله؟ مارکیٹ ڈاؤن سائڈ مومنٹ اسٹارٹ 9:26 9:27 28 29 30 and here it comes your first presented fair value gap after 9:30 ما دا یو غستو مایکل د 9:43 ولا غالبا غستو زما سترګې په دی وی ما ته سند کړو مو چې فرست presented FVG ما دا یو مارکیټ وزن د پاره ځکه چې ما ته پته و اډرفلو زما بیره شوی دا کنه چې اډرفلو بیره شوی دا ډاون سایډ ټارګټ کو وسرور می اوس په کې د غب شپ نه لګو مارکیټ ډاون سایډ هغه تباهی مومنت بیا وک سخیال له دیږي مارکیټ کلوز 21,600 کته هینډلز اماونٹ هم صرف وګوري after this ستا ټارګټ چرته دیږي کی پتلې شولې صحیح شوله د دې ځینو کو وګوري صرف the first presented fair value gap na 22,180 to 21,653 526 handles moment is equal to 1052 pips 1000 لکه ګولډ چې د 2800 نه لړ شي 2900 ته هغه یو څو ټایم کې جاني ته پوه شولې نو په نزدک کې هر ورځ نیوز وی هر ورځ اکویټي په بعد د سی مومنت کې کتاب وای چې چرته نیوز دی یا اف ام سی دا یا سی پی آی وات اورټ مې بي صحیح ده کنه جاني فوکس پکار دی په دې خبرو باندې فوکس پکار دی جان کنه جاني again 1 minute تا دا ما واتس اپ کې تاسو چې کوم ګروپ دی ما شیر کړو دسی حالات صحیح شو جان کله نا کله فرست پریزنټډ فیر ویلیو گیپ تو یې کار نه کوي کار په دې انګل باندې نه کوي چې هغه انورجن کریټ شي څه شي جان هغه انورجن شي چې انورجن شي نو بیا خو حالات ګډوډي کې سره پر کنه او کنه جان مطلب فوکس کوي په دې خبرو باندې صحیح شو لجاني د خبري بګرانی نه اساني خبري وي کتا په چرته فوکس کړي صحیح شو لجاني واتس اپ ساسو ګروپ چې کوم دی this one and this one first presented fair value gap breaker write this one دا چې کوم ټیم کې فیل شو بیا as a whole this one mitigation this breaker and virgin na fair value gap صحیح respect downside the market show کوي sell side liquidity target وزه به ځاني او دا د دې سره ESH 2025 یعنی E mini S&P 500 futures March contracts 2025
دا خبرې لږ ونې په کار راځي جاني، ستا فوکس په دې باندې په کار وي. ټیک ته جي، نن دپاره دا کار لږ ډېر کافي و، او نیکسټ هفته کې به بیا انشاءالله خپل ګپ شپ ریزیوم ساتو. Until next time, wish you good luck in good trading.